الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی: امرنی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، وی ما تا زما دوست، زما ملگری، زما پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د وو خبر حکم کړی دی، وو نصیحتونه ما ته کړل دي، وو خبر حکم ما ته کړی دی. پای کې اولنۍ خبره: امرنی بحب المساکین والدنو منهم، ما ته دا حکم کړی دی چې د مسکینانو، غریبانانو، بې دسته، تنگ دسته خلکو سره محبت ساته، د هغې سره بغض مه کوه، هغې ته ځان نږدې که، د هغې نه کرکه مه کوه، هغې سره بغض مه کوه، هغې سره دشمني مه کوه، د هغې نه نفرت مه کوه، بلکې غریبانانو سره محبت ساته او هغې ته ځان نږدې کوه. او د هغې وجه دا ده چې مال خو د الله تبارک وتعالی ورکړه ده، الله رب العالمین تعالی درکړی دی، هغه نه دی ورکړی، نو نفرت په څه باندې؟ ستا نه م الله اخیستی شي، هغه ورکولی شي، خو تا باندې الله رب العالمین احسان کړی دی. نو واحسن کما احسن الله الیک، څنګه چې په تا الله رب العالمین احسان کړی دی، نو تم په نور باندې احسان کوه. نو وایي ما ته اولنی حکم نبی علیه الصلاة والسلام دا وکړه چې د مسکینانو، غریبانانو د هغې سره محبت ساته، د هغې سره دشمني مه کوه، د هغې سره بغض مه کوه، او هغې ته ځان نږدې که. وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. دویم نصیحت ما ته دا وکړه، دویمه خبره ما ته دا وکړه چې ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي، چې هغه چاته ګوره همیشه دپاره په خپل زندګۍ کې، هغه چاته ګوره چې کم ستانه ښکته دي، هغه چاته مه ګوره چې کم ستانه بره دي، ځکه که ته هغه چاته ګورې چې ستانه بره دي، نو ته په ناشکرۍ کې واقع شي. لکه تعالی الله رب العالمین یو نعمت درکړی دی او بل الله رب العالمین هغه نه دی ورکړی، نو هغه چاته ګوره چې هغه سره دا نعمت نشته، ته په خپو باندې روغې، نو هغه چاته ګوره چې هغه شل دی، نو تا کې به د شکر ماده پیدا کېږي، شکر به وباسي. او تعالی الله تبارک و تعالی الله رب العالمین یو کمره درکړله، بل کسله هغه له غټه بنګله میلاو ده، نو هغه غټې بنګلې والا ته مه ګوره، که نه ناشکرۍ کې به واقع شي، بلکې هغه چاته ګوره چې د هغه سره یوه کوټه هم نشته دی. دا د خپل زندګۍ د تیرولو، د خپل زندګۍ د اسانولو یو طریقه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم دا کړی دی. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي دویمه خبره ما ته دا وکړه چې هغه چاته په خپل زندګۍ کې ګوره چې ستانه ښکته دي، هغه چاته مه ګوره چې ستانه بره دي. دریم نصیحت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وایي ما ته نبی علیه الصلاة والسلام دریم نصیحت دا وکړه: وامرني ان اصل الرحم وان ادبرت، ما ته نبی علیہ الصلاة والسلام دا حکم کړی دی چې خپل ولی پاله، اگر که هغې شاکۍ، اگر که هغې تا سره خپلولي نه پالي، خو ته یې ورسره پاله، خپلولي پاله که هغې در سره پالي و که نه،
ته د رشتې خیال ساته، ته د خپلولۍ خیال ساته او خپلولي پاله، ځکه دا د الله رب العالمین حکم دی. نو هغه ته هم د الله حکم دی چې ته خپلولي پاله، تا ته هم د الله حکم دی چې خپلوي پاله. اوس که هغه نه پالي نو هغه د الله رب العالمین د حکم نافرمانی کوي، ته یې پاله، د الله رب العالمین د حکم پابندي وکړه. دا په هغه باندې څه احسان نه دی، بلکې دا د الله رب العالمین حکم دی، هغه ومنه. نو خپلولي پالل. درېمه خبره، درېم نصیحت نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا وکړه. څلورم نصیحت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وایي ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وی وامرني الله اسال احدا شیئا، ما ته دا حکم کړی دی چې د چانه به هیڅ شی هم نه غواړي، سوال به د چانه نه کوي، سوال نه به ځان ساتي، سوال نه به ځان ساتي، سوال به نه کوي. او پنځمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ما ته دا وکړه وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا، ما ته دا حکم کړی دی چې همیشه د پاره حق وینا کوه، اگر که دا حق ویل ډیر تارخه دي او دارنګې دا حق ویل ډیر ګران دي، خو لیکن دا حق وایه همیشه د پاره، اگر چې مشکلات دي پکې، اگر چې دا ګرانی، اگر چې دا حق ویل تریخي. او شپږمه خبره وامرني، ما ته دا حکم کړی دی الله اخاف فی الله لومة لائم، چې د الله رب العالمین په دین کې، د الله رب العالمین په باره کې به د ملامتګر د ملامتیا نه نه یریږي. که چا د پسې هر څه ویل وایي به، لیکن د ملامتیا د ملامتګر نه به یریږي نه، همیشه د پاره حق وایه، د الله رب العالمین د دین خبره کوه، او د ملامتګر د ملامتیا نه یریږه مه. او ومه خبره ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته دا وکړه وامرني ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، ما ته دا حکم کړی دی چې دا کلمات ډیر زیات وایه، لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیر وایه، لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیر وایه، ځکه فانهن من کنز تحت العرش، دا د هغه خزانې نه دي چې هغه خزانه د عرش لاندې ده. یا په یو روایت کې داسې راځي فانها کنز من کنوز الجنه، دا لا حول ولا قوة الا بالله د هغه خزانې نه راغلي، هغه خزانې د جنت دي، د جنت د خزانو نه دا راغیستل شوي ده، لا حول ولا قوة الا بالله. نو عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اووه نصیحتونه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته کړي، ما او تا تم دي، او په دې باندې عمل کولو کې کامیابی ده. اولنې نصیحت دا شو چې د غریبانانو مسکینانو سره محبت ساته، هغې ته ځان نږدې کوه. دویم نصیحت دا شو چې همیشه دپاره په خپله زندګۍ کې هغه چاته ګوره چې هغه ستانه ښکته دي، هغه چاته مه ګوره چې ستانه بره دي، چې ناشکرۍ کې واقع نشي. او دریمه خبره، دریم نصیحت هغه یې ما ته دا وکړه چې همیشه دپاره خپلولي پاله، اگر که تا سره خپلوان خپلوي نه پالي ته ورسره بیا هم پاله. څلورم نصیحت یې ورته دا وکړه چې دا همیشه دپاره د سوال نه ځان وساته، سوال مه کوه، د چا نه څه شی غواړم مه. او پنځمه خبره او پنځم نصیحت یې ورته دا وکړه چې ای ابو ذر رضی الله تعالی عنہ، ته همیشه دپاره حق وایه، د حق وینا کوه، اگر که دا حق ویل ګران دي او دا حق ویل ډیر تریخ دي. او شپږمه خبره چې د الله رب العالمین د دین په باره کې د ملامتګر د ملامتیا نه به نه یریږي. او اوومه خبره چې د لا حول ولا قوة الا بالله د دې کلماتو ذکر ډیر زیات کوه.